محترم حاضرینو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مبارک دی د مشکات شریف والا او دا حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه مبارک نا روایت دی. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې بشکه صدقه کول یو کس ته هغه صدقه کوي نو هغې دپاره په حدیثو کې او بیا دغه حدیث مبارک کې یو دوه لوی انعامات ذکر دي او داسې انعامات دي یقینا چې ډېر زیات ښکلي انعامات دي او بیا اوس ټیم کې مسلمانانو پر خو ډېر زیات ضروري دي ځکه چې صدقې متعلق احادیث نور هم ډېر راغلي دي خو چې دا حدیث ته لږ سوچ وکړلی شي او انسان ورته لږ غور وکړي فکر ورته وکړي ډېر ښکلی حدیث مبارک دی. نبي علیه السلام فرمایي چې صدقه کول دا د الله تبارک وتعالی غصه چې کومه دا سړوي، یعنی د الله تعالی چې کله په غصه کې وي کې نه کي د الله په غصه سړوي صدقه څه لا چې د هغې په نامه باندې څه ویر کړی شي یو غریب له ویر کړی شي او دویم دا چې وتدفع میتة السوء او الله تبارک وتعالی د صدقې کولو په برکت باندې انسان د بدو مرګونو نه بچوي، یعنی مطلب د اور نه شو یا د بل لاس نه ویشتل شو یا اسکیډنټ شو یا مثال نور بد مرګونه انسان باندې رسي. حاضرینو که وکتلی شي نن سبا که عذابونه موږ باندې رسي که تکلیفونه رسي الله په خپوي. حاضرینو په دغه صدقه باندې به مونږ چې کوم الله په خوشحاله او بل دا چې اوس ټیم کې دا سخت مرګونه ډېر زیات دي حاضرینو او کتونکو، نو دغه سخت مرګونه به موږ په دغه صدقو باندې چې کومه موږ ځان نه ختموو نو کوشش پکار دی چې د الله په نوم باندې څه نه واخیستلی شي او څه نه وغوښتلی شي چې هغه چې کومه تاسو ورکوو د خپل مسعود الله تبارک وتعالی مونږ ټول له د صدقې کولو توفیق نصیب کړي.